أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. سورة الدهر مدنية وهي 31 آية وفيها ركوعان. دا سورة دهر دی او دیتا سورة الانسان هم وی. سورة الانسان او دیتا سورة الابرار هم وی. پدے سورت کے دے انسان دا تخلیق ابتدا او انتہا، دا انسان دا پیدائش ابتدا او انتہا، او دا دے انسان پا عملونو باندے جزا او سزا، دا جنت او دا دوزخ خاص حالات پا یو کل انداز کے اللہ پاک بیان کری دی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، دا هل استفهام دا پارا راضی دا تپوس دا پارا، و کلا کلا یو واضحہ او خکارا چیز دا استفهام او دا سوال پا شکل کے داغین تعبیر اوشی، نو پدے کے داغی چیز دا وضاحت تاکید ہوئی. مثال پتور باندے دروازے یولس دولس بجیوی او دا انوار دا اسمان دے منس کی خکاری او دا وقت کے سڑی ہوئی چے روز نرا سوالیہ انداز کی روز نرا ولی نا بے دلیل دا خبر واضح چے روز دا دنیا منس کے اسمان کے نور خکاری روز دا نو دا شانتے دے خبر کے تاکید پیدا کولو دا پر ہر لفظ استعمالی گی. نو بیا دا پمانا دا قد رازی، قد پا تحقیق سرا، حل پمانا دا قد. بہر صورت پا انسان باندے یو دا سے زمانات تیرہ شویدہ کہ پا طول دنیا کے دا دے انسان نم نشان نو، دے قابل ذکر شیونا پا ہر انسان دا سے وقت تیر شویدی. مثال پتور یو سڑے دا اتیا کالو دے، نو یو اتیا کالا مخ کے دا ذکر وہ نا، دا سنم نشان وہ نا حیث نو. نو دا سے پہر یو انسان باندے یو وقت تیر شوی دی چھ نام نشان حیث ذکر دا دنو.
نو بیا الله پیدا کړ دله وجود ورکو دله علم ورکو په دنیا کې د تصرفات او اختیار ورکو او یو وخت به بیا داسې راشي چې دا انسان به بیا نشي مخکم نو اوس لږ وخت کې شته او بیا به هم نه وي نو د دوو نشتونو په منځ کې لږ وخت دپاره دنیا ته انسان راغی او شته شو نو دا د شتوالي دا وخت دا موجوده وخت دا د په انسانیت باندې تیر کی دا وخت د په سړیتوب باندې تیر کی په انسانیت تیر کی نو دا انسان څه ته وایي لفظ د انسان جوړ دی د انس نه او انس مینې محبت ته وایي نو انسان ته انسان ځکه وایي چې دی به د بل انسان سره مینه محبت کوي اوس د دې مقابله کې وحشت دی زناورتوب د ځنګل زناور هغې ته وحشي زناور وایي نو دا وحشي زناور چې یو بل وویني نو په یو بل حمله کوي یا د یو بل نه تښتي دې ته وحشي وایي او انسان چې انسان وویني ورنږدې شي د مینې محبت اظهار وکړي نو دا مسلمانان دا انسانان دي دوی کې یو بل سره مینه محبت د الله د رضا دپاره شته د مینې محبت د اظهار دپاره کلمات دي الفاظ دي لکه مسلمان چې مسلمان سره یو ځای شي که پیژني او که نه پیژني دی وایي السلام علیکم په تا دې سلامتیا وي وی مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان په سلامتیا کې وي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نو دا سلام یو قسم معاهده ده چې مسلمانه ته زما د شر نه په سلامتیا کې او زه به ستا د شر نه په سلامتیا کې یم مسلمان د مسلمان سره د مینې محبت اظهار په سلام باندې کوي د پیدایش نه مخکې هر انسان په دې ټوله دنیا کې د ذراتو په شکل کې خور وور پروت دی ټوله دنیا کې د مختلفو ملکونو نه خوراکونه راورسیږي غلې دالونه وغیره د مختلفو ملکونو او دا انساني اخوري د مختلفو علاقو نه د پټو نه سبزیانې راشي انساني اخوري د مختلفو حیواناتو غوښې راشي او انساني اخوري د بیمارۍ په حالت کې مختلفو علاقو نه دارو جوړ شوي دي او هغه رالل دی انسان وخوړل نو دا تمام کائنات کې خواره واره څیزونه دا خوراکي اجزا نه جوړ شو او بیا دا انسان ته راورسېدل د انسان په معده کې معده شو او د هغې نه د هضم نه وروستو وینه جوړه شوله او د وینې نه بیا نطفه جوړه شوله او د دې نطفې نه نوی انسان جوړیږي دا نوی انسان د مور پلار ګېډې ته او بدن ته د راتلو نه مخکې د ټوله دنیا کې د مختلف ذراتو په شکل کې خور وور و او د مور پلار بدن ته الله را جمع کړل او د هغې نه نطفې جوړې شوې او د نطفې نه دا نوی انسان جوړ شو نو دې مختلف ذراتو نه الله را جمع کړ اوس چې دې الله را جمع کړ نو دې دنیا کې دې بیا نور خوراکونه دې اوس پخپله کوي او د ده بدن وده کوي او غټېږي نو لوی سړی ترې نه جوړ شو
او بیا چې کله د ده وخت پوره شو نو دی د دې دنیا نه رخصت شو دی قبر ته ورسېده په قبر کې بیا د ده بدن زرې زرې شو او د قبر خاورې بیا لاړې مختلف اطرافو ته بیا زرې زرې ورسېدلې څنګه چې د پیدایش نه مخکې زرې زرې په کائنات کې پرتې وي نو د وفات لسه زمانه وروسته بیا وګوره بیا ذرات په مختلف اطرافو کې خوارې شو اوس دا اولنی ذرې را جمع کېدل خو دې ومنل نو دا په دویم ځل ذرې را جمع کېدل او د هغې نه روغ جوړ انسان برابرېدل او خدای ته حساب کتاب له مخامخ کېدل دا ولې نه منې بعث بعد الموت حق دی مخکم ذرې ذرې په کائنات کې خورې او پس د مرګه به بیا ذرې ذرې وي او دا ذرې به آخر کې الله بیا را جمع کي انسان به ترنه جوړ شي او دې دنیا د کړو وړو حساب کتاب به ورسره کېږي نو د دنیا زندگی څه دپاره نبتلیه الله وایي موږ په ده باندې امتحان کوو ژوند د دنیا ټول برای امتحان نو په دنیا کې بیا انسانان دوه قسمه دي اما شاکرا و اما کفورا څوک پکې شاکر دی او څوک پکې کافر دی نو چې شاکر شو جنتی شو چې کافر شو دوزخی شو یا شاکر دی او یا کافر دی نو چې شاکر شو بیا د جنت اغلا زوال نعمتونه د جنت چینې هغه ښکلې ښکلې انعامات اب ول ورکیږي او بیا دا انسان چې په کومه لار باندې ځي او د جنت یوې چینې ته وي چې ما سره روانېږي به ورسره د جنت یو نیر ته وي ما سره روان شو نو روانېږي به ورسره که بالخانې ته خیږي نو بغیر پیپونو به اوبو پی شاب وغیرہ په بره نیرونه به در سره رواني هل اتى على الانسان حين من الدهر آیا راغلی نه دی په انسان باندې حين من الدهر د زمانې یو وقت حين وقت لم يكن شيئا مذکورا چې نو دا انسان په دغه زمانه کې شیئا مذکورا قابل ذکر شی نو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج بیشک من پیدا کړی انسان انا خلقنا الانسان بیشک من انسان پیدا کړی من نطفة امشاج د نطفینا من نطفة د نطفینا امشاج چې هغه مخلوط دا ګډه وډه کړی شوې ده د نارینه نطفه او د زنانه نطفه دواړه ګډې شوي دي امشاج په معنی د ګډ کړی شوي نو یا خو د مختلف خوراکونو نه مرکب دي مخلوط دي او یا د نارینه او د زنانه نطفه انا خلقنا الانسان بیشک من انسان پیدا کړی دی من نطفه د نطفه نه داسې نطفه امشاجن چې هغه مخلوط ته مرکب ده د دنیا د مختلف ذراتو خوراکونو نه مرکب ده یا د نارینه او د زنانه دا نطفه دواړه یو بل سره مرکب دي نبتلیه من آزمائش و امتحان کو په دې انسان باندې فجعلناه سمیعا بصیرا پس من جوړ کړی دی انسان لرا سمیعا اوریدونکي بصیرا لیدونکي اول نطفه وا سپینې اوبه وي بیا چکه وینه شوله بیا جویلې قطره د غوښې شوله بیا اډوکې او اندامونه پیدا شو غوښه او سرمن ور واچولې شوه روح ور واچولې شو نو بیا سمیعا بصیرا اوریدونکي هم دی او لیدونکي هم دی انا هدیناه السبیل بیشک من ښودنه کړې ده دته د لارې لار د هدایت هم ورته ښولې ده چې کله پیدا شو پیدایش سره سمدستي د اسلام لار مې ورښولې ده کل انسان کل مولود
یولد علی فطرت الاسلام کل مولود ہر یو بچے یولد پیدا کی علی فطرت الاسلام پا فطرت اسلامی نہ پیدائشی طور باندے ہر انسان تلار دا ہدایت خولی شوی دا بیا داغی نرستو پا دنیا کی عقلی او نقلی دلائل سردنے کے لار ور خودلی شوی دا نو دا دے خودن بار بار تقاضا دادا چی انسان دے پنیغ لار دا ہدایت روان شی خو غیر چا پیرا حالات پہ اثر کئی فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نو مور پلار یعنی غیر چا پیرا ماحول يهودانه یاتی یہودی جوڑ کی او ينصرانه یاتی عیسائی جوڑ کی او يمجسانه یاتی نا آتش پرست و مجوسی جوڑ کی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بے شک منگ دا تلار دا ہدایت خود لینا اما شاکرن یا خود شکر گزار بند جوڑ شی حق من ان کے جوڑ شی و اما کفورا یا دے ناشکر جوڑ شی شاکر جوڑ شی شکر گزار اما کفورا کفور مانا ناشکر جوڑ شی نو بہر حالات پدبانے اثر کی نو سوک پلار دا ہدایت بانے پاتی شی او سوک دلار دا ہدایت نووڑی اس مخ کے دا شاکر و دا کافر انجام گورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا بے شک من تیار کرے دی للکافرین کافرانو دا پار سلاسلہ زنزیرنا فدوزخ کی دا اور زنزیرنا کافر لتیار دی و اغلالا او توقنا او کڑیم ورل جوڑی کری دی و سعیرا او دا اور عذاب ورل جوڑ کری دی کم خلق چی پا دنیا کی دا رسم و رواج پا زنزیرنو کی زان تڑلے دی دا خیالاتو پا زنزیرنو کی زان تڑلے دی او چا پا غاڑا کی دا غیر اللہ دا حکومت و دا اقتدار کڑے اچولے دا دا خپل غاڑے نہ دغه کڑے نو باسی دا حق مرگرو سر دشمنی کئی جنگ جگڑے کئی دا طول عمرے پا عبس کے تیر کڑے دی دی دا پارا منگ تیار کڑی دی سلاسل و اغلالا و سعیرا زنزیرنا او کڑے او اورم ورل تیار کڑی دی دا رسم و رواج نزانو باسا دا غیر اللہ دا حکومت و دا اقتدار کڑے دا غاڑے نو باسا دا حق پرست خلق مخالفت دا دلن او باسا کنے او باسر سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا بے شک نیکان بندیان ان الابرار بے شک نیکان بندیان یشربون من کأس سکل بکی پا پیالہ باندے دا جنت پا پیالہ باندے کانا مزاجها کافورا چی داغے گڑن با کافوروی جام شراب پا جنت کی بور کی گی اور لکشان کافور بے پا اوما چولی وی دا کافور دا دنیا کافور ندی پا جنت کی یو چینہ دا اور داغے نم دے کافور نو خاص طور باندے مقرب او مخصوص بندیان اغیل بدا جنت دا کافور دا غچینینا سکل ورکی گی وی کافور و طولے وی دا دنیا کافور سپن لی او خوشبو پکی دا نو شاید چی دا جنت پا دغی چینہ کی خوشبوم دا او زر خوشالولو والام دا او سپن رنگم پکی دی نو پا دے وجہ تا کافور وی لکی گی ان الابرارا بے شک نیکان بندیان یشربون من کأس کان مزاجها کافورا داغے گڑن بدا کافور نوی دا کافور سشید عینا یوچی ندا یشرب بها
سکل بکی پدغی چین باندے عباد اللہ دا اللہ بندیان یفجرونها تفجیرا جاری کئی بدغی چینے لرا پا جاری کولو سرا چه کمڑخت دا جنتی زلغواری نو دا چین بور سر جاری وی اشارہ بوتا کئی دا چینم پا خبرو باندے پوئیگی نو جنتی تو اتنے یو اشارہ کا نو بے تماشاو کا دا چین بتا پس روانے چه کمڑخت جی تو تا اشارہ کا نو بیا بدر پس روانوی ہر رقا چی آدھا دے چینے شورو دا کم دینا را وی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مبارک نبروتی وی دا جنت چینے دا بطولی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مبارک نبروتی وی او بیا دا اغی زینبا پیغمبرانو تا یو کنیکشن ڈائریک ورکی گی بلچا تا ڈائریک کنیکشن نا صرف پیغمبرانو تا یو ڈائریک کنیکشن ورکی گی اور دا پیغمبر علیہ السلام ہر امتی تب یو ڈائریکٹ کنیکشن ہوئی دا دغه دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی اور دا نور پیغمبرانو پوزیشن تا گورا پیغمبر تا ڈائریکٹ کنیکشن اور دا پیغمبر علیہ السلام امتی تا ڈائریکٹ کنیکشن نور پیغمبرانو امتیانو تا ڈائریکٹ کنیکشن نشتر ان ڈائریکٹ بیا با خپل پیغمبر دا کورا ہوئی تا کنیکشن ملاوی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر دا ابرار نیکان خلق چری ندوی پوروالی کئی بالنذر دخپل نظر ابرار و عباد اللہ دا خدای دا خپل نیکان بندیان دیل دا نعمتون ولی ورکی دی جنت وی دا اغا خلق دی چی دا اللہ پا نمبانے نظر و منقت کرے دا ناغا پورا کئی نظر ستا ہوئی پخپل زان باندے یو دا سے کار واجب کول چی دا شریعت دا طرف نا پدا باندے واجب نوی یو کار پزان پخپل لازم ہوئی دا سے کار چی دا شریعت دا طرف نا پدا باندے لازم نوی او دے پزان باندے لازم کی نو دا جنتیان دا نیکان بندیان دوی لدا نعمتون پدے ور کئی کچھ دوی چتا نظر منلوی نو اغا نظر دوی پورا کئی نو دا بندر طرف فضان پخپل لازم ولی اپورا کئی نو چی دا اللہ دا طرف نا پی لازمی نا خوب خامخا پورا کئی نظر دا دے دا پار یو شرط دا دے چی دا کم کار نظر دے منلی وی نو دا کار با جائز وی دا با حلال وی نو کدا یو ناجائز منخت او نظر دیو کو نو دا شی پتا لازم نلے تاوی ما نظر منلی لے منخت نکڑی را چی دا زویمی وادوی نظر باغی کی فوجی بین راولم دمسو والا غراب گروپ بپکی کئی دا میں منخت کرے دا دا میں نظر مانے لے لے نو تا چی دا منخت لفظ ہوئی پزان دی دا شی لازم کہ خدا کو گناہ دا نو دا پتا لازم نرے دا کار بنکے پدے اللہ و دا اللہ رسول دا ناراض کی گی تا اللہ یو نعمت در کزوی در کر اگر نعمت دا لزیاد کا ظلمی ہے کر اس دا اگر وادم و قرال انتانا اللہ ایرف نتا دمتوب شورو کر نو دا ناجائز کار نظر کچا امن نو دا ناجائز کار بنکی او دا دے با دا قسم کفارہ ورکی لسو مسکنان و تبا دو ٹیم طعام ورکی یا با ولا جامع اخلی لسو مسکنان اللہ او کدا مالی کفارے طاقت نو درے روجے پر لپسی بلی سی یو شرط پکدارے چی دا کم شید تا منخ تکے نو دا با مخی نا پتا دا اللہ دا طرف لازم نوی لکه توی چی ما منخ تکڑے چی دا سار با دو رکات فرض کم نا خستا دا منخ نا مخی پتا فرض دی دا سهر دو رکات فرض
اخو اسم پتا فرض دی کته منخته کېو کنه کې نو د سحر 2 رکعاته فرض د دې منخته نه شي کیږي د مازیګر 4 رکعاته فرض کدارې منخته کړي نو دا منخته صحیح نه ده ځکه چې د منخته او د نظر نه مخکې پتا لازم دي نو دا نظر دی لغوه دی لکه ستا د منخته نه مخکې هغه پتا لازم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې یو شرط ورسره دی چې کم شی د نظر په ذریعه په ځان باندې واجب کې نو د هغې د جنس نه به یو فرض او واجب عبادت په شریعت کې وي نو که د دې د جنسه فرض او واجب عبادت نو نو منخته به لازمه نشي اوس مثال په طور یو سړی وي ما منخته کړه چې 2 رکعاته نفل به کوم نو دا 2 رکعاته مونځ د دې د جنس نه فرض عبادت شته 2 رکعاته 4 رکعاته کته وی نو د دې د جنس نه فرض منځونه شته او کته وی چې خیرات به کومه دیګ پخوم او چیلې ورکوم منخته مې کړې ده نو د دې د جنس نه فرض عبادت زکات شته قربانی شته نو ته د نقدو پیسو یا د جنس خوراک یا د یو حیوان منخته کې نو د هغې د جنس نه زکات وغیره شته او بل دا چې دا کم منخته تکې نو د دې د جنس نه عبادت مقصودی به وي نو که غیر مقصودی و عبادت و خو مقصودی نو بیا هم دا نظر او منخته دی صحیح نشولا لکه ته وی چې ما منخته کړه چې زه به اودس کوم اودس خو فرض دی خو اودس مقصودی نه دی مونځ مقصودی دی نو دا اودس د مانځه دپاره یو اعلی او واسطه ده عبادت دی خو مقصودی نه دی او مونځ مقصودی دی نو د مانځه نظر او منخته دی صحیح کېږي او د اوداسه دا صحیح نشوله یا تا منخته کړې ده چې زه به د یو مریض تپوس لزمه نو دا عبادت مقصودی نه دی نو نظر او منخته که د خوراک اجزای د خوراک څیزونه د دې نظر او منخته کړي وي نو بیا چې چا نظر او منخته کړې ده دی به په خپله نه خوري او د بال بچ به هم نه خوري د مور پلار به هم نه خوري فرض که ته وایې چې دیګ مې منلی دی نو د دې دیګ روجې به تم نه خورې تا منلی دی او ستا بال بچ هر څومره چې دي زامن لوڼه او لوسان وسي دوی به نه خوري او ستا مور پلار نیا نیکه وغیره به هم نه خوري که ته سړی یې نو ستا ښځه به یې نه خوري او که ته ښځه یې نو ستا خاوند به یې نه خوري د دې نه علاوه نور رشته دار کړي غریبانان یې نه هغوی خوړی شي روره خوره رواره خورې خورزه تره ماما چاچي چې غریبانان یې هغوی یې خوړی شي خو مالدار به نه خوري نو منخته دیګ وغیره دا ګران کار دی ځکه چې کور کې د دیګ پوخ کو او خپلوان دې خبر شو نو هر یو به ګیله کوي چې موږ ته د یو رکیبی ساتم پکې ونه کړو ګیله به نه کوي نو چې هغوی مالدار یو ته ولا رکیبی ورکې نو هغه نظر ستا پوره نه شو نو کور کې دا کار نه چلیږي ښه دا ده چې د کور یې بهر کا بهر چې کوم فقیران دي نه هغوی له یې ورکړه یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر دوی پوروالی کوي پوره کول کوي د نظر او د منختې ویخافون یوما یریږي دوی د عذاب د هغې ورځې نه کان شره مستطیرا چې د هغې هغه شر خور وور دی درجه په درجه هر چا ته رسېږي څوک د دغې شر نه بچ کېږي نه الا من شاء الله مگر چې الله یې بچ کړي هغه به ترې بچ شي
ويطعمون الطعام على حبه مسكینا. او دا ابرار و نیکان بندیان یطعمون الطعام دوی طعام ورکی چالے ورکی مسکینا مسکین لطعام ورکی سنگے ورکی علی حبه سرد محبت دا اللہ سر محبت نو مسکین لطعام ورکی یا دے طعام سر محبت تے نو دا اللہ پنم باندے ورکی دا سنہ چی ناقو خشی ورکی چی پخپلے خلے کی خوان خراب کو نو یزبل لبے دا اللہ پنم ورکی ندا سنہ کم شے چی دل خوان ورکی دا دوتا زرکی گی اقا شے دا اللہ پنم باندے ورکی ویطعمون الطعام علی حبه ورکی دی دا طعام دا اللہ پنم باندے سر دا محبت دا ورکل سر دا اللہ پنم باندے ورکل ورل خوان ورکی اللہ سر محبت دے ورکل سر محبت دے طعام سر محبت دے بین دا اللہ پنم ورکی ویطعمون الطعام دی ورکی طعام علی حبه سرد محبت مع حبه سرد محبت دا اللہ سرد محبت دے طعام سرد محبت دے ورکلے مسکینا محتاج تے ورکی و یتیما یتیم تے ورکی و اسیرا او قیدی تے ورکی کہ قیدیان دینا اغی تے ورکی اس کا دا قیدی کا پرویو کا مومن وی دا بدر میدان کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تا قیدیان حوالے کریو چی قیدیانی و تا حوالے کریو لدی بخیال ساتے خسلوک ورسر کوئے دا صحابہ کرام با چی زان لکم خوراک خوڑو نو دا اغین بہتر خوراک بے قیدیان لورکو دا قیدیان کافرانو خسلوک بے ورسر کو نو مسلمان دا قیدی خیال بساتی دا سی موارد حکومت تا او که عوام دا سیو کی چی دے قیدیانو لو دی مسکنانو لو دی یتیمانو لو توام ورکی ندوی دا حکومت سر تعاونو کو ویطعمون الطعام دوی ورکی دا طعام علی حبه فمحبت سرا مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین لے ورکی یتیم لو قیدی لے ورکی او بیاد دوین ستم نکی انما نطعمکم لوجه اللہ بے شک من تاصل طعام درکو لوجه اللہ خالص دا اللہ دا رضا دا پارا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا من ارادہ نکو نغوالو لتاسن جزاء بدلا ولا شکورا و ندر نشکر گزاری غوارو جزا من احسان و منو زمن شکریہ ادا کے مسکین تو یتیم تا او قیدی تو اتانا قص غوارمنا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا میں طعام درک ستانا بدلو شکریہ نغوارم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. سورة الدهر سپارہ یوکم دیرشم او آیات لسم. مخی آیاتنو کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا دا نیکانو خلقو جنت تداخلی دل او داغوی دا نعمتنو ذکر اوشو. دا دے نیکانو خلقو یو صفت دار چی یوفون بالنظر دوی چې کم نظر او منخت کړی وي داغی پوروالی کئی. دا قیامت در ورځې نه یریږي او دا اللہ پا محبت کے طعام ورکی مسکنانو تا یتیمانو تا قیدیانو تا پا زبان حال باندے وی چه انما نطعمکم لوجه اللہ من که تاسو له طعام درکو نو دا د الله د رضا دپاره درکو لا نريد منکم جزاء تاسو نه څه بدله نه غواړو ولا شکورا او نه د شکریا غواړو. بیا وی انا نخاف من ربنا من یریګو د خپل ربنا د خپل ربنا یریګو یومن د عذاب د هغې ورځې عبوسا چې د غروز به غمجن وي یعنی په دې ورځ کې به ټول خلک غمجن وي. قم طریرا او ډېره سخته ورځ وي. دا ورځ په دې کې به غم وي سخت غم او سخته غصه وي پکې. نو موږ د دغې ورځې د عذاب نه یریږو. نو من که مسکین تا یتیم تا او قیدی له طعام ورکو نو په اخلاص سره ورکو او د هغې نه پس بیا هم یریږو چې هسې نه زموږ د عمل نامقبول شي. هسې نه اخلاص پکې کم وي الټه په مخې راته راوغورځوي چې دا څه عمل کړی دی نو د عذاب نه بیا هم یریږي. انا نخاف من ربنا یوما بشک من یریگو من ربنا د خپل ربنا یوما د عذاب د هغې ورځې نه عبوسا چې دغه ورځ به غمجنوي. د غم والا ورځ ده قمطریره او ډېر سختۍ والا ده. فوقاهم الله شر ذلک اليوم پس بچ کړل الله پاک دوی لره. فوقاهم الله پس الله دوی بچ کړل شر ذلک الیوم د شر د دغې ورځې نه. ولقاهم نظرة وسرورا او الله ورکړل دوی ته ولقاهم ملاوی کړل دوی ته نظرة د مخ تر و تازگی وسرورا او د زړه خوشحالي چې د کم شیز نه یریدل د هغې نه الله محفوظ کړل. ولقاهم نظرة وسرورا ملو شو دوی ته الله ورکړل دوی ته نظرة تر و تازگی د چهرو تر و تازگی ملو شوله وسرورا او د زړه سرور او خوشحالي ورته ملو شوله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بدل ورکل دوی ته الله وجزاهم الله دوی ته بدل ورکل بما صبروا په سبب د صبر د دوی سے بدل ورکل جنة وحريرا د جنت باغونه ورکل او د ریخم لباس ورک. په دنیا کې سختی برداشت کړو په هغې صبر کړی دی. د ګناه د کارونو نه منع شوي دي او په طاعت باندې نفس تړلی دی
دا گناہ دا کار نے صبر کردے، پا طاعت صبر کردے، پا سختو مصیبتونو باندے صبر کردے، نو دا غی پا بدل کے دا جنت دا نعمتونو ورکلی شو. وجزاهم بما صبروا، بدل ورکردویتا اللہ بما پا اغس صبرو چی صبر کردے، پا شریعت عمل کردے، صبر کٹول شریعت را جمع نو ورکل پا بدل کے جنتا و حریرا، دا جنت باغونے ورکل و حریرا و دا ریخم و لباس، متکئین فیہا علی الارائک، متکئین تکیاب لگون کی ودوی، فیہا پدے جنت کے علی الارائک پا تختنو باندے، شاہانہ انداز کے با پا تختنو باندے نازوی، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نبوی ندوی پدے جنت کے شمس انور، پا جنت کے نور نشتا، ولا زمهريرا او نپک یخنی دا، معتدل موسم بی، نبا گرمی وی چی دا گرمین تکلیف وی، او نبا دا سی یخنی وی چی دا یخنین دا تکلیف وی، معتدل موسم بچلی گی. نو پا جنت کے نور نشتا، نور و سپومے دوارا با دوزخ کے پراتے ہوئی، لیکن چی دا نور و دا سپومے پا دنیا کے خلق و عبادت کردے، نو دا عابد او دا نور سپومے دوارا با پا دوزخ کی ہوئی، نور سپومے سے گناہ کردے، وی چی گجر خفکے نو کٹا کٹے والا ہوا، نو دا کافر چی خفکے نو دا خودے والا اور کے ورواچا ہوا، دا نور سپومے دا دوی خدایانو ناغا والا اور کے ورواچو چی دوی پی خپشی، نو نور سپومے گناہ نا دا کرد چاگا پا اور کے چی، و دا کافر دا خپکولو دا پارا نور سپومے دے اور کے ورواچو، اور نور کے خپل توم لے، نو چی دا جنت تا نور راشی نو پدے کے با تورا پیدا کئی، نو جنت کے با تو نوی، اور دیر یخنی بم نوی، معتدل موسم بچلی گی، ہاں چنور نی نو تیارا وی نا دا اللہ دا نور دا تجلیات و رنا با پکیوی، آگے تجلیات و بانے با رناوی، لکہ دا سہر مانزنا رستو دا نور خطو نمخ کے چسنگا پدے سپرلی کے خکل ہوا چلی گی اور رناوی، نو دا دین دیر خکل رنا اور خکل ہوا بچلی گی. ودانیتن علیہم ظلالها، راہ کتبی پدوی باندے ظلالها سوری دونو، دا سوری ندے دے کہ مراد دا غیونو میوجات تی، دا جنت دا اونو میوی گلونا دا بدے جنتیانو ترانیز دیوی، دا میوغا غنگر و غنچک ابراز ورندوی، دا جنتیانو پا قبضہ کے خپا آسان ار وقت بوی، که جنتی پا ولار خورل غواری نو پا ولار راغشتی شی، که پا ناست غواری پا ناست دول میو راغشتی شی، که پا ملاست غواری نو پا ملاست مورتا ملاوی دی شی. او ظلال سوری نو نور نشتا نو سورم نشتا، دا نور قسم انوار و تجلیات و سوری بخامخاوی، رنا بوی نو دا اغیر رنا پا مخ کے دا دیونو سوری بجوڑی گی. ودانیتن علیہم ظلالها، راہ کتوی پدوی باندے ظلالها سوری دا دیونو، وظللت قطوفها، وظللت قطوفها تذلیلا، نزدے کلیشوی بئی کتکلیشوی بئی قطوفها اغا غنچک و غنگر دا میوجاتو، تذلیلا پراخ کتکی دو، راخ کتشوی بئی رازورن بئی پاسان براغشتی چی. ویطاف علیہم بعانیت من فضت، گرزولی بشی پدوی باندے بعانیت لوخی من فضت دسپی نظرو، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، او گلاسنا بئی قواریرہ دا شیشے، و دا شیشہ برسوی قواریرہ من فضت، و دا شیشے بے دا سپینو زرو جوڑی وی.
قدروها تقدیرا اندازه کړي به دې لرا په اندازې سره. جنتی چې څونه سکل غواړي نو قمره لوښې به ورته ډک ملاویږي. هر چاته به لوښې په اندازه وي، نه به کم وي نه به زیات وي. یا جنتی چې په زړه کې کومه اندازه مقرره کړې چې دومره سکل غواړم همغه قمره به ورته ملاویږي، نه به کم وي او نه به زیات وي. لوښي کې به پاتې کېدل نه وي چې څومره سکل دی جنتی غوستې دي قبره لوښې به ورته ډک ملو شي، نو پکې به پاتې کېدل نه وي او کمې به هم پکې نه چې نور غواړو. د جنتی په زړه کې راغلی چې دومره پی یا اوبه یا شراب یا شات سکل غواړم، زړه کې یو مقدار راغی همغه مقدار باندې به ملو شي، نو نه به کم وي نه به زیات وي. یا الله پاک به اندازه مقرر کړي چې دا جنتی دومره سکل کولی شي، نو بس په هغه اندازه چې ورته ورکړي شي همغه قمره به وسکي، نه به کم وي او نه به زیات وي. دنیا کې خو کله کله ګلاس پیاله وغیره چې ملو شي نو د بنده زړه کې راځي چې لږ پوټې نورم واپس وسکم، نو دوباره ورته واچولی شي. دې کې دوباره اچول به نه وي چې څومره مقدار دې زړه غواړي الله ته معلومه ده هغه قمره لوښې به ډک درکړي. او کله داسې وشي چې پاتې شي پکې بنده نور نشي څکلی، لکه په دنیا کې داسې وي چې نور نشي څکلی خو خیر دی واپس به کړي. او کله کله نوې فیشن دا جوړ شوی چې شربت څکې نو بوتل کې یا ګلاس کې به ویښ کې پرېږدی. دا فیشن غلط دی، دا د نعمت بے قدری ده چې تا پرې خو بلې سکینه تویی یې، نو دا خو نعمت دی ولې تویولو ته پرېږدې ویس کا او شرمېږه مه په دې لوښې ټولو سټه نه تویږي هسې بې ځایه تویږي ولې غورځې، نو د غورځېدو نه د خدای نعمت دی ویس کا تش که لوښې تویېدو ته یې مه پرېږده. البته که بل څوک یې سکي نو ورته پرېږده، او چې بل څوک یې نه سکي نو ضایع کېږي. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ ګرځولی به شي په دوی د جنت خادمان به ګرځي او په دې جنتیانو به ګرځي. بِآنِيَةٍ لوښي من فضة د سپینو زرو، وَأَكْوَابٍ او ګلاسونه کانت قواریرا چې دا به د شیشې وي، قواریر من فضة دا شیشې به د چاندې جوړې وي. قدروها تقدیرا الله په اندازه کړی دي، قدروها دوی به په اندازه کړي دی لرا په اندازې سره. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون اسکولی بشي په دې جنتیانو باندې فيها په جنت کې كأسا پیالا كان مزاجها زنجبيلا چې پاغې کې ګډون به د سونډ وي. د عربو مزاج داسې دی چې دا سونډ د خوښ دی دا ځان ته لږ لږ اچي. نو د هغې مزاج مطابق الله پاک فرمایل چې دوی ته به ګډون وي، خو دا د دنیا سونډ نه دی، سونډ د دنیا نه دی بلکې دا یوه چینه ده، دا زنجبیل دا یوه چینه ده. عینا فیها دا په جنت کې یوه چینه ده، دا زنجبیله د سونډو دا یوه چینه ده. او نوم یې څه دی؟ تسمى سلسبیلا چې د هغې سلسبیل نوم دی، نوم یې سلسبیل. او د دې سلسبیل معنی پاک او صفا بیدون کې اوبه، پاک صفا بیدون کې اوبه دي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون گرزی با پدوی باندے دے جنتیانو باندے با گرزی ولدان حلکان مخلدون چا ہمیشہ با علکان وی. پا جنت کے حور
دا د زنانو په شکل دي، غلمان دا د الکانو په شکل کې دي، انسانان نه دي، دا د جنت خادمان دي، جنتیانو د خدمت لپاره الله په جنت کې پیدا کړي دي، حوران هم په جنت کې پیدا دي، او دا غلمان د الکانو په شکل دام په جنت کې پیدا دي، او د انسانانو خادمان به وي. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ گرزی با پدوی باندے ولدانن دا جنت الکان غلمان مخلدونا چه ہمیشہ با ہلکانوی، ہمیشہ با ہلکانوی، بڑاگان کی بنا یادا جنتیانو سر با ہمیشہ وی، رخصتی کی بتنا چداتنا چھوٹی شی. اذا رأیتهم کلچت اوین دا جنت دا خادمان حسبتهم نتبا پی خیالو کے لؤلؤا منثورا چی دا مرغلری دی خوری وری دا جنت دا خادمان دا سخکولی لکه خوری وری مرغلری. و اذا رأیتا ہر کلچت اوین سم پدغ مقام کے رأیت نعیما تبا اوین نعمت وملکا کبیرا یو دیر لوی حکومت ببیامو میں. نو دا جنت خادمان پا حسن و پا جمال کی، پا صفائے کی، پا آب و تاب کی دا سیری لکا مزیدار خوری وری خوش منظر مرغلری دی چمکدار، او یو عظیم الشان نعمت تی، یو لوی بادشاہی دا چی یو ادنا جنتی تا، ادنا جنتی چی عمر پا دوزخ کے تیر کرے دی، او دا طولو نرستو دا دوزخ نروتو او دی جنت تلاڑ، نو دا دی دنیا لس چندہ یا سل چند زیاد حکومت بدل اللہ ورکی. چدا دا دیرو گناہونو پا وجہ باندے دیرو مرے دوزخ کے تیر کرے دی، او آخر کے اللہ رحمو کر دوزخ نے راوستو نو جنت تے ورو لے گا. نو پا جنت کے دا دی دنیا لس چندہ یا سل چند زیاد حکومت بدل ورکی گی. اچھا کم مخ کی تلی چداوی بصحالی. عالیہم ثیاب سندس دا پاسا لباس دا دوی، عالیہم ثیاب دا دوی پاسنے جامے سندس ابا دا نرو ریخموی خضرن تکشین رنگ بیوی، و استبرق او دا غٹ ریخم بہوی، نری ریخم او غٹ ریخم دوارا بی. وحلو اساور من فضت دیتا با اچولی شی بنگلی دا سپینو زرو. سا آیاتونو که دا سرو زرو راغلی دی، سا که دا سپینو، نو کل دا سرو زرو کل دا سپینو زرو، چاہتا دا سرو زرو چاہتا دا سپینو زرو. وحلو اساور من فضت اچولی بشی دویتا بنگلی من فضت دا سپینو زرو. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم دا دوی پروردگار پا دوی بانی بس کوی شرابا طهورا پاکیز شراب، دا سی شراب چی زڑو نبم ورل صفا کئی. دا طولو نعمتن نرستو شراب طهور دا دا اللہ دا طرف نہ بدیتا ملاوے گی، دے کے بحث قسم سرخوگے سرگردانی بدبوئی وغیرہ بنوی، او پدے باندے بطول بدن زلو کلمے وغیرہ صفا کی گی، او دا دے اسکلو نرستو پا بدن باندے دا سنرے خولا براشی، او اغا خولا پا خوشبو کی دا مشکو نبزیاتے گی. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. دا دین زیادی اعزاز اللہ پاک دا ورکی چی دا دی جنتیانو دا زړه دا خکول دا پار اللہ و تپخبلا فرمائی وی دا ستاسو دا عملونو بدلا دا، ستاسو عمل اللہ قبول کری دی، ستاسو محنت پزیری. وی دا خبر چی جنتیان وولی نو پدے با دیر زیاد خوشحال شی چی اللہ دا دوی دا عمل ستائن اکرلا. اسے جنت دا اللہ پا فضل لے،
خو الله دې ته استاسو عمل چې د هغه قبول شوی دی دا د هغې په بدل مې دا نعمتونه درکړل. ان هذا کان لکم جزاء بیشک دا ستاسو د پاره بدله ده وکان سعیکم مشکورا او ستاسو سعی او کوشش مشکورا د هغې قدر کړی شوی دی. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بیشک من نازل کړی دی علیک تا ته القرآن تنزیلا قرآن پا نازل اولو سره اللہ وی قرآن میں تا تا نازل کړی دی چې ته په دې قرآن باندې زړه دې مطمئن شي او زړه دې پې مضبوط شي. جنت با په کومو عملونو ملاویږي نه په دې قرآن کې شته. نو اوس که دا خلک مني ولې مني که نه مني په ضد باندې قایمي نو ته د خپل رب حکم برابر رسوا او خفه کېږه مه او د اخري فیصلې انتظار کوه. فاصبر لحکم ربک پس صبر کوه انتظار کوه د خپل رب د حکم ولا تطع منهم آثما او کفورا تابعداري مه کوه ته منهم په دې کافرو کې آثما د ګناهګار او کفورا یا د ډېر سخت ناشکره. عتبہ ولید وغیرہ کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تا لالچ ورکی د دنیا د مال او د دولت چې دا والو په دې تبلیغ کې لږ منګ سره نرمي وکړه. الله وی د دې خبره مه منه. واذکر اسم ربک یادوه نوم د خپل رب بکرة و اصیلا سبا او بیګا یعنی هر وخت الله یادوه. ومن اللیل فاسجد له د شپې په څه حصه کې الله ته سجده کوه یعنی ماښام مونځ کوه د ماسخوتن مونځ کوه یا د تهجد مونځ کوه. ومن اللیل د شپې په څه حصه کې فاسجد له الله ته سجده کوه. وسبحه لیلا طویلا پاکی بیانوه الله لره لیلا طویلا اوږده شپه. من اللیل فاسجد له نه که تهجد مراد شي نو دا سبحه د دې نه بیا تهجد نه علاوه نور ذکر فکر تسبیح وغیرہ مراد دی. د تهجد نه علاوه تسبیح وایا او که من اللیل فاسجد د دې نه ماښام او ماسخوتن مراد شي نو دا سبحه د دې نه بیا مراد تهجد مونځ دی چې ماښام ماسخوتن مونځ کې نو بیا د تهجد مونځ کوه. ومن اللیل فاسجد له د شپې په څه حصه کې الله ته سجده کوه. وسبحه پاکی بیانوه الله لره لیلا طویلا اوږده شپه. ان هؤلاء يحبون العاجلة د دنیا دا خلق کافران چې د پیغمبر علیہ السلام نصیحت نه قبلی د دې وجه دا ده چې د دې خلکو دنیا سره محبت دی ځکه دنیا نقده ملاویږي او آخرت چې د هغه قرض د رسته د پنیټه دی نو دوی دا نقده سودا خوښه ده. ان هؤلاء بیشک دا کافران يحبون العاجلة دوی محبت کوي او غواړي العاجلة په تلوار ملاوي دن کی دنیا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پریږدي دوی ويذرون او پریږدي وراءهم د ځان نه ورستو يوما ثقيلا هغه ورځ چې ډېره وزندار او درنه ده د هغې هیبت هم ډېر زیات دروند دی. هغه ورځ یې ایره کړله د قیامت درنه ورځ د هغې نه غفلت کړي فکر نه کوي بلکې د قیامت د راتلو نه غافل څه یقین پې نه کوي چې موږ به مړه کېږو بیا به ژوندي کېږو. نحن خلقناهم الله فرمایي موږ پیدا کړي دي دوی لره دا انسانان موږ پیدا کړي دي. وشددنا اسرهم موږ د دوی پیوندونه مضبوط کړي دي. جوړ او بند دا مضبوط دي. د هر انسان 360 پیوندونه دي. او هر یو بند او پیوند مضبوط الله پاک پیدا کړی دی.
نو کدا د سټیلو جوړو او دا حرکت کوي نو پر حرکاتو باندې وا دا د سټیلو جوړ اندامونه دا به سولیدلی او دا به ختم شي او دا انسان د جوړونو ته بندونو ته وګوره نرم او نازک الله په خپل حکمت باندې په خپل قدرت داسې پیدا کړي دي چې ډېر نرم و نازک او نری کچه کچه رګونه او پلې پکې دي یو بل سره یو ځای دي نو د دې طبعي تقاضا دا وه چې کال دوه چلیږي نو دا د بدلولو شي دا د کار پرېږدي خو شپه ورځ زموږ دا لاسونه دا د ګوتو دا بندونه خوځېږي را خوځېږي بې شمېره حرکتونه کوي دارنګې دا سترګې وګوره دا ښکته پورته کېږي پټېږي او غړېږي خبره چې کوي نو دا خوله دې خوځېږي په ګرځېدو را ګرځېدو د بدن ټول اندامونه دې خوځي را خوځي نو زرګونه نه لکونه نه ستا په دې لږ عمر کې کروڑونه حرکتونه دې کړي دي خو بیا هم ستا بند او پیوند مضبوط دی په دې وړو وړو ګوتو باندې څومره درانه درانه بوجونه تا پورته کړي دي په د ګوتې یو پیوند دې ونه وته د لاسو خپو یو ځای دې خطا نه شو نو الله وایي شددنا اسرهم موږ د دوی پیوندونه مضبوط پیدا کړي دي د فولادو نه مضبوط دي نحنو خلقناهم من پیدا کړي دي دی لره وشددنا اسرهم من د دوی پیوندونه مضبوط کړي دي واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا الله وی ما پیدا کړل اوس مې قدرت شته مخکې مې قدرت و نه ته مې په پیدا کړې بیا مې قدرت شته چې دوباره دې پیدا کړم او که ته سمیږې نه نو تا به د دنیا نه رک کړم نو ستا نه ښکلې به نور پیدا کړم واذا شئنا چې کله موږ وغواړو بدلنا امثالهم بدل کې به راولو امثالهم د دوی په شان تبدیلا په بدلولو ته به لرې شي ستا په ځای به بل پیدا شي ان هذه تذکرة بشک دا یو نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا په زور څوک مسلمانول نه دي که د چا خوښې نو نیغې لارې ته دې راشي فمن شاء اتخذ پس هغه څوک چې غواړي چې اتخذ الى ربه چې دې اونیسي خپل رب طرف ته سبیلا لار اونیسي نو په دغې لار دې روان شي وما تشاءون تاسو نه غواړئ الا ان یشاء الله مگر علی چې الله وغواړي چې الله وغواړي نو ته به هم وغواړئ او چې الله نه غواړي نو ته غواړه که نه ستا غوښتل نامنظور ان الله کان علیما حکیما بشک اللہ علم والا و حکمت والا نے یدخل من یشاء فی رحمته اللہ داخلی من اغسوک یشاء چی اللہ غواری فی رحمته پخپل رحمت کے اللہ چی رحمت کے داخلو اغواری نو داخلی کی والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمان کافران اعد لهم اللہ تیار کرے داغوی دپارا عذابا علیما دردناک عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.